الله قرآن کی فرمائی ورحمتی وسعت کل شیء، وای زما عام دے ہر شی ته رحمت په دنیا کې، وای زما رحمت په دنیا کې هر شی ته عام دی، لکه هر چیز به زما د رحمت لاندې وي. وای چې کله دا آیات شیطان اور د ابلیس، نو ابلیس وای انا من الشیء، زم د سیز نه یما چې د الله پر رحمت کې به زه هم راځم او الله په خپل رحمت سره ما هم بخي. لکه د ابلیس هم د الله نه امید پیدا شي چې الله بر قیامت پر ورځ ما بخي. خو بیا الله رب العزت په قران کې د آیات نازل کو فساكتبها للذین یتقون، الله وی زرد چې زب د رحمت ولیکم دا خلق د پاره یتقون کم چې پرهیزګاری کوي ويؤتون الزکات او زکات ورکوي. نو شیطان نه امید شو چې زما خو تقوا نشته، زه خو د الله منم نه، د الله احکامات نه منم. نو بیا د یهودو او د یهودیانو د عیسایانو امید پیدا شو چې مونږ خو تقوا کوو، مونږ زکات ورکو، مونږ د الله کتاب منو، مونږ باندې به الله خپل رحمت وغوړي. نو بیا الله په قرآن کې بل آیات نازل کو الذین یتبعون الرسول النبی الامي، وای دا رحمت به دا چا د پر خاص وي چې هغوی تابعداري د هغه رسول کوي کوم چې نبی امي دی. لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې څوک تابعداري کوي، نو الله وی دا خلقو د پاره زما رحمت چې کوم دی هغه خاص دی.